بعض خلک نن دور کې داسې خلک دي چې د خوب د تعبیر نه یا د خوبونو نه د دې نه انکار کوي. بعض علماء کرام خوب ویني، په خوب کې د بعضې رزیلو خلکو څه شي، د بعضې د رزیلو خلکو رضالت پکې ښکاره شي، الله ورته وښیي. نو دا بعضې خلک چې د 10,000 روپو والا که مولیان دي که نه، 10,000 روپو ته چې ناست دي، هغه مولیانو په کار دا وه چې به د خوب که تایید یې نه شو کولی، کم سے کم تردید یې نه کولی، الټا د هغه رزیل هغه رضالت یې پټوي چې نه مړه دا خوب داسې لیدلی شوي دی، څوک څه وایي څوک څه وایي، دا دروغ دي، څوک وایي دا ځانه جوړ شوی دی، څوک وایي د خوب باندې خپل سیاست چمکاوي. په کار خو دا وه چې ویلې شوي وي چې او د رزیل دا رضالت دا کم کسان چې په خوب کې دي علماو د بزرګانو لیدلي دي ډېر په بد حال باندې او په بد عمل باندې لیدلي دي، په کار چې دې تردید یې کړی وي. خو نه، تردید ولې وکړي؟ ځکه نشي کولی چې صاحب 10,000 روپۍ بیا به څنګه حکومت د هغې نه بالي. د حکومت نه چې کوم سړی 10,000 روپۍ علي وایي ته لاس نیولي، هغه بیا داسې خلکو مرګرتیا کوي، دا وی رضالت پټوي په څه طریقه باندې. حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار شو، زیاد بیمار شو. یو خوب بینی دا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب بینی، خپل خاوند ته دا خوب بیا عرض کوي و چې زه خوب وینم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زمون کور ته تشریف راوړو، راغی او زما په اوږه باندې خپل قدم مبارک خپه مبارک را باندې کېښودله، په دې اوږې راله خپه کېښودله. دا خوب چې کله خپل خاوند ته بیان که حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته، نو خاوند ورته د خوب تعبیر ورکړ، ورته وایي چې داسې ښکاري زما خیال داسې دی لکه زه وفات کېږم او تا ته الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د راتلو زیری درکوي، تا ته دا عزت درکوي الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راولي. دا رنګ یو وخت پس بیا یو خوب ولیده چې دا سپومې دا راوغورځېده زموږ په کور کې، چې دا خوب یې ورته بیان که، نو دې خاوند ورته بیا هم دقه تعبیر ورکړه چې زما د وفات وخت نږدې دی، داسې ښکاري زما د وفات وخت نږدې دی او الله رب العزت ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح په صورت کې لوی اعزاز درکول غواړي.